ګرانو کتونکو السلام علیکم. دوه ورځې وړاندې ملل متحد یو بل ریپورت جاری کړی دی چې په هغې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 100 نه زیات ترهګر تنظیمونه دي. روس او چین هم دغه ریپورت تصدیق کړی دی او هغوی هم ویلي دي چې د دغه ترهګرو په وجه باندې په منطقې کې د امن ته ډېره غټه خطره ده او طالبان له پکار دي چې هغوی د خپل لارې صحیح کړي او دا ترهګر د ملک نه وباسي. خو طالبان وایي چې نه، موږ د خپل ځمکه او د خپل هیواد دا هیڅ چاته د بل ملک خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکو. د طالبانو دریځ کار څه دی، خو دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې ترهګر شته، که هغه پاکستانی طالبان دي، که هغه ازبک طالبان دي، که هغه د قازقستان ویغور دي او که هغه د چین ویغور دي، که هغه کشمیریان دي او که هغه ټرکش دي، خو شته. او دا ځکه دي چې دا ټول طالبان خپل تنظیم ګڼي او دوی طالبانو سره کومک کړی دی. خو طالبانو ته یو مسله دا هم پېښه ده چې هلته کې اوس داعش ډېر زیات قوي کېږي او دغه شان دغه ترهګر چې کوم موجود دي نو دا خو د اجرت دپاره کار کوي او په دې ساعت کې هلته کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې د هغه نیشنل ریزسټنس فورس چې کوم دی هغه هم هلته قوي کېږي. دغه شان په بدخشان کې هم حالات خرابېږي، خو ورسره طالبانو ته د خپل ذمهوارۍ اډو احساس نشته. که یو طرف ته هغوی د نړۍ سره مخالفت کوي نو بل طرف ته هغوی په افغانستان کې دننه په خلکو باندې هم قیامت جوړ کړی دی. هلته کې عاشوره ده او د عاشورې په تقریباتو باندې پابندۍ لګولي دي. دغه شان هغوی هلته خپل چې کوم مخالفین دي، که هغه په افغانستان کې دي که د افغانستان نه بار دي، هغوی ته هم اجازت نه ورکوي چې هغوی چا سره میلاو شي، خپلو کې څه خبرې اترې وکړي. څو ورځې وړاندې بلکې 2 ورځې وړاندې پرون نابله د قطر سفیر چې کوم دی نو هغه د افغانستان یو ډېر غټ لیډر سره میلاوېدو لته هغه هم نرې پرېښې. اوس دلته کې پکار دا ده چې نړیوال ادارې، که هغه ملل متحد دی، که هغه یورپي یونین دی، که امریکا ده، که د اسلامي ملکونو اتحادیه ده، پکار دا ده چې په افغانانو په طالبانو زور راولي چې طالبان هلته کې کم پابندۍ، سیاسي پابندۍ، مذهبي پابندۍ، پر رسنو باندې چې کومې پابندۍ دي دا لرې کړي او هلته کې خلکو ته ازادي میلاو شي چې هغه ازادۍ کې هغوی په ازادۍ ژوند وکړي. که داسې نشي نو زما اندازه ده چې د افغانستان د خلکو ستونزې به ورځ تر ورځې زیاتېږي. هلته بېروزګاري ډېره زیاته ده. د پاکستان نه چې کوم خلک لاړو هغه ډېر د مشکل سره دي، کورونه یې نشته، د ژوند سهولیات نشته. هغه خلک چې هغوی دلته کې په پاکستان کې 40 کاله په عزت سره ژوند تېر کړو هغه نن هلته بې عزتۍ سره مخامخ دي. ګرانو کتونکو موږ سره اوسېږئ، پښتونخوا ټایمز ګورئ، د افغانستان او د قبایلي سیمو د پښتونخوا د حالاتو نه باخبره ساتلو دپاره. مننه.